بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د خیبر نیوز پېښور سنټر فاټا نیوز سټوډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. د فاټا نیوز بولټن سره زه متق خان افریدی اول وړاندې کوم د مهمو خبرونو د سرټکي. په نیم قبایلي سیمو کې د صحت لپاره جوړ کړي شوي مراکز د هر قسمه سهولیاتو نه محروم دي چې له وجې ځایي مریضان د سختو پریشانو سره مخ شوي. د حلقه NH شپږ څلوېښتم MNA حاجي ناصر خان د باډې سب ډویژن دوره کړې. مشرانو سره یې ملاقاتونه کړي. د سکولونو لپاره یې فرنیچر او نور سامان ورکړی او د معذورانو خلکو لپاره یې د دفتر پرانیسته هم کړی. د FR بنو احمدزی وزیر پاسمانده سیمې ولس ته د حلقه NA اووه MNA کیسر جمال باور ورکړی چې دوی ته به د بجلۍ او سکلو اوبو ستونزو هواري لپاره فوري اقدامات کولی شي. جنوبي وزیرستان کې د اپریشن راه نجات دوران ځنګلي ځناورو د کروڑونو روپو د فروټو باغونه تباه کړي. محکمه ځنګلات پرې سترګې پټې کړي. د نورو قبایلي سیمو په رنګ باجوړ جنسې کې هم د مردم شمارې عمل دوام لري. مردم شمارې ټیمونو لپاره د سکیورټي کلک ګامونه اخیستې شوي او د کورم ایجنسۍ سرخار پاړه چنار کې د غریب ولس لپاره د حکومت لخوا فری میډیکل کیمپ ترسره شوی چې پکې د زرو نه زیات مریضانو ته علاج کړی شوی. د هیډلاینز نه تاسو خبر شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. صحت د ژوند یو مهم جز دی او په سیمه کې ولس ته د صحت مراکز ورکول د حکومت ذمهواري ده. ولې په نیم قبایلي سیمو کې د صحت لپاره جوړ کړي شوي مراکز د هر قسمه سهولیاتو نه محروم دي چې له وجې ځایي مریضان د سختو پریشانو سره مخ شوي. تفصیل یې ګورو د نصیر اعظم په دې رپورټ کې. ډیرا اسماعیل خان نیم قبایلی سیمه کوئی بارا کومه چې د ښار نه په غربي اړخ 90 کیلومتر پراته ده. د پسمانده سیمې 200 کورونو لپاره یوازینی BHU هسپتال دی. د هسپتال ودانۍ شته خو ولې ډاکټر پکې نشته او د ولس علاج درملنې لپاره صرف یو ډسپنسر دی کوم چې د ولس د ژوند سره لوبې کوي. ولې د BHU هسپتال په اړه د ځای موجود ډسپنسر وایي چې زه دغه هسپتال کې ډسپنسر یم چې خبره دا رواز ده چې بیکورډ علاقه ده. BHU دا BHU کې میډیکل افیسر پوسټ ده لیکن ویکینډ ده. په دا وجه باندې چې هغه شانه افسرانو لخوا RH کې شموزي تحصیل هډ کوارټر پرووا لډي خان ته استو او ټول علاقې دغه پوزیشن نه ده. یو خو BHU نه ده. دا رواز دی چې دلته موږ ته اوبو مسله ده، بجلی مسله ده، روډ دغه پوزیشن ده. بل خو ولس خبر نیوز ته د هسپتال مسلو ترڅنګ د سیمې یو شمیر ستونزې په ګوته کړې او د لې ډاکټرانو MBBS ډاکټر ضرورت ده، د مال ډاکټر ضرورت ده. هسپتال لوی هسپتال پروت ده کنه. د لې یو صرف یو ډاکټر ناست دی. د لې دا ډسپنسر ده کنه. د لې د ډیلیوري کیسونه کاږي او موږ د روډ تاسو ولنه ټوټ پوټ شکار ده کنه. د لې چې یو ډیلیوري کیس د شپې 2 بجې 3 بجې پورې بیا دا موږ ډېر خان درسو او د لې دومره لوی ستر هسپتال نه کنه. نه ډاکټر ناست نه د ډیلیوري کیس لپاره MBBS ډاکټر سره نه نور نرس نه چې د اوبو مسلې د بجلی مسله ده، د هسپتال مسله ده کنه. دا ګردې مسلې دي. ټول مسلو ډکې وروره. دا د ښاروال والا پوښتنه کوله، زه خو دلته ملازم یم کنه. ما په خپله تنخوا باندې 3 میاشتې اوس یې تنخوا مه بنده. که یو طرف ته حکومت د صحت په مد کې لوی دعوې کوي ولې د کوی بهاره ولس د صحت بنیادی سہولت څخه محروم دي کومې چې د حکومت دعوې سراسر دروغجنې ګرځولې. د کوی باره ولس د حکومت څخه غوښتنه کوي چې باید دوی ته د صحت په سلسله کې کومې ورپېښې ستونزې دي هغه زر تر زره هوارې کړي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم مسعود، خیبر نیوز، کوی باره، ډیرا اسماعیل خان. د اورکزۍ جنسې طالب علمان د تعلیمي کال یو میاشت تیرېدو باوجود د کتابونو نه په مکمله توګه محروم دي. ولې د داخله مهم باوجود د تعلیم محکمه زده کوونکو ته په کتابونو ورکولو کې ناکامه شوې. په دې لړ کې مزید تفصیل لا کوي خپل همکار شهید اورکزۍ. جی شهید اورکزۍ، د داسې داخله مهم څه فایده کوم ځای کې چې ماشومانو ته کتابونه نه میلاویږي؟ بالکل عتیق، لکه څنګه ستاسو ته پته دی په ټول فاټا کې د تعلیمي ایمرجنسي او د داخله مهم وخت په وخت باندې نارې لګېږي. څه کوم سره د ملک خرچې هم کېږي او د دې وخت هم دی کېږي او بله رخته کولی دلی شي قبایلو سره صرف دا یو قسم سره یو بله ډرامه دی داخله مهم تعلیمي ایمرجنسي تعلیم کې پرمختګ او بله رخته د اورکزۍ ایجنسي د تعلیمي شرح بالکل زیرو طرف ته روانه دی
همدغه وجه څه تقریبا 100 میاشتو تېرېدنو باوجود څه کومې حکومت له طرفه غټې دعوې کېږي هغه دغه سکولونه دغه بچیان څه کومه مشکلاتو سره مخ دي هغه بالکل در وخت په ډاګه کوي تر اوسه پورې د اورګزۍ ایجنسي طالب علمانو ته صحیح طریقې سره کتابونه نه دي ورکړي شوي اتیک څه په کوم سکول کې 200 بچیان دي هغه دپاره صرف 100 بچیانو دپاره کتابونه ورغلي دي دې نه علاوه نورو ته نه دي ورکړي شوي همدارنګې که یو سکول کې 400 طالب علمان دي په هغه کې صرف 500 طالب علمانو ته ورکړي دي 950 طالب علمان پاتې دي په دغه کې د سنټر اورګزۍ ایجنسي چپرمیشتي درنشي خان همدارنګې د لویه اورګزۍ ایجنسي عثمان خیل فیروز خیل بیزوټ خیل دغه پریمي سکولونو ته بالکل کتابونه نه دي ورغلي نو دوی دغه غوښتنه کوي چې حکومت یو طرف نه تعلیم ایمرجنسي په خلکو باندې زور لګوي بل اړخ دوی د سکول بچیانو ته کتابونه تر اوسه نه دي رسولي نو دوی دغه غوښتنه کوي چې یو طرف نه که حکومت دغه سرکاري کتابونو څه کومې دعوې کوي دغه دعوې د بالکل بند کړي او بل اړخ ته دوی د پرایویټ کتابونو بندوبست شروع کړي چې دغه خلک ځان ته پرایویټ کتابونه خلي ځکه د اورګزۍ ایجنسي قبایلو خو یو نسل تیر شوي اتو کلونو نه هغه تعلیم نه محروم پاتې شو اوس روان نسل دپاره په زرګونو بچیان دي د دوی بیا دغه تعلیم واخ خرابېږي نو دې د وجې نه اورګزۍ ایجنسي قبایل دغه غوښتنه کوي چې که چیرې دغه مسلې د ایجوکیشن حل نه کړی شوې نو اورګزۍ ایجنسي ولس به په سخت احتجاج کوونې باندې مجبور شي ډېره مننه شهید اورګزۍ د مکمل تفصیل راکولو لپاره کورمودان د اورګزۍ ایجنسي طالب علمان چې کوم دی هغه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود او د داخله مهم باوجود د کتابونو نه محروم دي بل خبر شاملو د حلقه NA شپږ څلوېښتم MNA حاجي ناصر خان د واړې سب ډویژن دوره کړې چرته چې د قامي مشرانو سره ملاقاتونه کړي د سکولونو لپاره فرنیچر او نور سامان ورکړي او د معذورو خلکو لپاره د دفتر پرانیسته هم کړي د واړې ولس د MNA شکریه ادا کړي تفصیل د فاروق افریدي په دې راپورټ کې د خیبر ایجنسی بوړې سره تعلق لرونکی MNA حاجي ناصر خان افریدي د بوړې د مختلفو ځایونو دورې یې وکړلې او د کوم شلوبر سره تعلق لرونکی چې کوم پرایمري سکول و په هغه کې یو تقریب هم وشولو او چې دلته کې د ماشومانو کم د اوبو د څښلو او د نوستي کم تکلیف و په هغه باندې یې په موقع اکشن وغوښتلو او د دغو وړکیو دپاره یې کورسې هم ورکړلې او د اوبو د انتظامات کولو اعلان یې هم وکړلو دا نه پس د بوړې سره تعلق لرونکي معذوره خلک چې هغو له هم لوړل او د هغو د دفتر افتتاح یې هم وکړله او د معذوره خلکو سره یې دا هم وکړله چې څومره څه د مو د طرف نه کېدای شي دا به په مکمله توګه باندې زه کوم دا نه بعد د کوم شلوبر چې کومه د پېښور د الوکې سره د ځمکې تنازع راغلیدو د کوم د شلوبر د مشرانو سره یې هم لیدل کتل وکړل او وی چې په دا موقع باندې د کوم شلوبر سره هر قسم مرسته او تعاون کولو له موږ تیار یو ځکه چې د الوکې خلکو موږ له وټرو کړی او اسلام آباد له لګلیو نو دا د موږ فرض دی چې د لوکي خدمت وکړو په دا موقع باندې د خیبر یونین مرکزی صدر هاشم خان افریدي جنرال سیکریټري عبدالصمد افریدي د خیبر سټوډنټ یونین مرکزی صدر صدیق افریدي عثمان شاه علي اختر او د دانه علاوه چې کوم د لوکي سره تړلي سماجی سیاسي تنظیمونه هغه هم په دا کې شریک وو MNA صاحب دا خبره وکړه او وی چې کله نه الیکشن کې به موقع مې وده کولې نو په هغه کې ډېر تر سره شوی ری او مو به دغه دوره دغه شونتي جاری وي کوم کو خیل د کوم سپوی د کوم ملک دین خیل د کوم کمر خیل د کوم کالا خیل او د کوم ستوري خیل له علاوه چې کوم د تیروس را پراتی سیمه د حلقه NA46 نو دغه به زه په مکمله توګه باندې دورې کوم او چې مو کوم و دی وسره کړی دی هغه په مکمله توګه زه تر سره کوم دلته کې چې کوم روغلي خلک وي خو د مطالبه وکړه چې کوم و د MNA د مونږ سره کړی دی او کوم و دی یو کړل کدا یې چیرې تر سره کړی نو د الوکي خلک به هم د سره په مکمله توګه باندې هر قسم مرسته او تعاون لا ویلوړ وي کیمرمن وقار افریدي سره محمد فاروق افریدي خیبر نیوز باړه خیبر ایجنسی د FR بنو احمدزی وزیر پاسمانده سیمې ولس ته د حلقه NA اووه MNA کیسر جمال باور ورکړی چې دوی ته به د بجلی او سکلو اوبو ستونزو هواري لپاره فوري اقدامات کولی شي تفصیل د ګوهر وزیر په راپورټ کې د نیم قبایلي سیمه د پاره د کمی اسمبلی غړي قیصر جمال افریدي د FR بنو د لری پراته سیمه ګمبتی دوره کړي او د سیمه خلکو ته د دوی د مسلو د هوارولو ډاډ ور کړي دي په دې موقع د سیمه مشرانو وویل
دوی لا تر اوسه پورې د تعلیم، صحت، اوبو، بجلی او سړک په شان د بنیادي ضرورتونو او سهولتونو نه به برخې ساتل شوي دي چې په دې لړ کې د پولیټیکل انتظامیې په ګډون یو دولتي چارواکي او حکومت هم هیڅ پاملرنه ورته نه ده کړې. اوسه پر سرکوري میشته یوه خشتانه دروغړې شوي نه سکول شته نه ډسپنسري شته دی یا چې کومه د بې د ټبلې دغه امتحان نشته دی یا په چې کومه د میش د دغه قلی بالکل نشته دی او د سکول مو د نه چې کومه د ورکی او غتلجی او بنی دا خو کنه پیډاری جو وړوي او د بجلی چې کومه د ډیر کولی د غاز پورته دی بیا تورین اکید پم ته کېشتي مټ نشته دی. په دې موقع د افاربنو د پی ټی آی صدر ملک معویز خان د خیبر نیوز د لارې د گورنر او فاټا سیکریټریټ نه غوښتنه وکړه چې د ایم ان ای قیصر جمال افریدي سره د دوی د بنیادی مسلو په هوارولو کې پوره مرسته وکړي. و دا ډیر کلی دی په دغه کلی کې سکول نشته دغه دا مطلب خو نشته چې د کچاره ته نشي تلای د ورته چا سره ملاو کېدای نشي وسته ته چار نه کیږي. اوس چې بیا گورنر صاحب په باندې په لګولې وي نه په ای ډی پی کې سکیم ورکوي او نه ایم ان ای ته سکیم ورکوي نو ایم ان ای خو خپل ځونه سکیم نشي ورته کړای سکول نو موږ دا وایي چې د قیصر جمال سره د گورنر صاحب یا فاټا سیکریټریټ لیا مطلب چې مرکزی حکومت دی د مرکزی حکومت سره دی هغه ریوه د نو کوچی را دی د پی ټی آی ممبر دی دا سری وای د ور سره وکړي چې د عوامو چار وشي. په دې موقع د افاربنو په دوره راغلي ایم ان ای قیصر جمال افریدي وویل ګمبتی او زروام سیمو ته د بجلی د لاین په بحالۍ او د څښلو د اوبو په منصوبو باندې په نږدو ورځو کې ډیر زر کار پیل کړی شي. چې فربنو کې صرف د یو کلی نه کورال مو ګورو زیات سطح باندې خلکو د بجلی مسلې دي یا مخکې کم سکیمونه شوي هغه نامکمل دي په مینس کې پاتې شوي دي چاله ترانسفارمر نه دی ملاو نو موږ خپل ذاتي غټ کوشش دا ده چې بجلی نظام څومره بهتر شي هغې سره به ضروري خبره چې اوبو ترتیب بم ښه شي. دې کال مو یو ډېر غټ سکیم روان دی بجلی ورسره د اوبو حوالې سره چې بجلی وي ورسره مو د پریشر پمپ یې وکړو نو کم از کم د دوه ډېر غټ بنیادي مسلې دي افاربنو او مو به زیات کوشش دا وي چې په دغو دوو باندې خصوصي اهمیت ورکړو. په دې موقع ایم ان ای قیصر جمال افریدي او د سیمې مشرانو د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نه غوښتنه وکړه چې د جنگ ځپلو قبایلي سیمو د پاره د خصوصي پیکج اعلان وکړي. گوهر وزیر، خیبر نیوز، افاربنو. جنوبي وزیرستان کې د اپریشن راه نجات دوران ځنګلي ځناورو د کروڑونو روپو د فروټو باغونه تباه کړي ولې تر دې دمه د دغه باغونو مالکانو سره د محکمه ځنګلات لخوا هیڅ مرستې نه دي شوي. د لړ کې مزید تفصیل ګورو د انضمام برکی په دې راپورټ کې. د جنوبي وزیرستان اپریشن راه نجات لوجې که یو طرف ته جنوبي وزیرستان او په خصوصي توګه په کانیګورم ښار کې ټول کورونه رنګ شوي دي نو بل طرف ته په جنوبي وزیرستان کې ځنګلي ځناورو هم ټول د سبزي او نورو میوهدارو ونو باغونه هم په مکمله توګه تباه کړي دي. محکمه جنګلات جنوبي وزیرستان کې د ځنګلي جانورو له وجې تباه شوي میوهدارو ونو باغونو باندې سترګې پټې کړي دي د کومې له وجې چې د جنوبي وزیرستان او په خصوصي توګه په کانیګورم خلکو د کروڑونو روپو باغونه په مکمله توګه وران شوي دي. مطلب د زمیر وزیرستان شه بیا په کانیګورم شه ډېر بوغونه تباه شول د شوډر او د سکینې د نور د غرض کې ماشیا دي دغه د واجب ډېر تباہی د میز جوړه شو چې د میر مدد وکړو دا وایي ملاويږي یا نور څه خاصه دورنه ملاويږي چې میش پیرا مدد وکړو د میر نور بوغونه مزید بربادېږي امیر صاحب انتظامات نشته نو ودوره ونه دی بداخ شانار است بداخ علي چاست بداخ سبي سب دی اخروټ دی اړو بخښې دی مطلب دی که هر قسم نسل بخښې ستا دغه نسل مطلب دی د میر واس ورغاسي نه د میر د اپیل دی گورنر صاحب دا او کور کمانډر صاحب دا چې د امیر د پیرا ملاتړ وکړو او د ټول وزیرستان او د پیرا د شورا کانیګورم چې کوم سکیمه لګا ټوله بوغ نن دغه بوغ مطلب دی چې په 100% چې 40% نه دوته 60% ځای شوی دی. جنگلات د علاقې په ښکلا کې ډېر ښه رول ادا کوي. د خلکو وینا ده چې په جنوبي وزیرستان او په خصوصي توګه په کانیګورم کې تباه شوي میوهدارو ونو باغونو د تباهۍ نه بچ کولو دپاره محکمه جنگلات جنوبي وزیرستان او په خصوصي توګه گورنر خیبر پختونخوا دی د سلسلې کې کوټلي ګامونه پورته کړي چې دغه شان په علاقې کې ښکلا او د خلکو باغونو نور د تباهۍ نه بچ شي. انضمام برکی، خیبر نیوز، کانیګورم، جنوبي وزیرستان.
د خیبر ایجنسۍ باډې سب ډیویژن کمرخیل قبیلې قامي مشر طاهر افریدي حکومت نه د سیمې لپاره د تعلیم، صحت او روډونو، ړنګو کورونو معاوضې او په فرنټیر کنسټیبلري کې د ځوانانو د برتې لپاره د کوټې مطالبه کړې. وایي چې د خپلو حقونو لپاره دوی هر قسمه درنه ورکولو ته هم تیار دي. د خیبر نیوز سره خبرې کړې دي، راځئ چې وګورو. د قومي مسایل خو ډېر بې انتها زیات دي، ځکه چې کمرخیل هغه پسمنده هلکانو چې نه سکول شته، نه جناکو، نه د نرانو هلکانو، اسپتالونه نشته رهی. حتی کېدای چې داسې اسپتال زموږ سره دی چې په هغه کې یو چوکیدار و، هغه ډاکټر شوی رهی و هغه ډاکټر نن سبا زموږ د خلکو علاجونه کوي. نو ته سوچ وکړه چې یو چوکیدار په یو اسپتال کې ډاکټر کېږي، نو په هغه کې بیا عمله د کم ځای نه راشي. نو نیل بټا نیل سیستم دی موږ روډونه کې چې کوم موږ سره ظلم زیاتېږي. پولیټیکل راغلی و او پولیټیکل ته صرف مو دومره عرض وکړو چې ته په کومه راغلی، په هوا راغلی که په د روډ راغلی؟ وایي چې زه په روډ راغلم. نو ما ورته ویل چې دا روډ ستا د راتګ قابل و چې کم سے کم ستا 18 ګریډ افسر خو یې که نه، دا ستا راتګ قابل و. او ترقیاتي کارونه چې موږ له څومره مرسي، یو خو موږ قومي مشران داسې دي چې هغه په نورو ځایونو کې خرچ کوي. که سکول نه روشي په سپویو کې جوړ کړي، که سکول روشي په بل ځای کې جوړ کړی رای، داسې ورمړو طرف ته کووي ټوبلونه راغلي دي په بوجاوړ کې خلک یې چې بوجاوړ کې جوړ کړي دي. نو دا ټول د موږ د پسماندګۍ یو غټ دریاب دی چې هر قسم ترقیاتي کورونه موږ هغه دریاب ته غورځېږي د وجه د نااهلۍ وجې نه. موږ خو دا توزو چینل په وسطت باندې ټول گورنر ته، پولیټیکل ته، نور اعلی افسرانو ته دا ریکویسټ دی چې یو خو دوی دا کومې کمیټې جوړې کړي په دا کې را نیوټرل کسان وچایي، بهترین کسان دا وچایي چې هغه قومي خدمت وکړي. دا چې څومره کمیټې جوړې دا ټول انتقامي کرویانه شروع کړي. په هر قوم کې انتقامي، دا نه چې صرف کمرخیلو کې، په ټولو قومونو کې انتقامي کرویانه دو شروع کړي دي. د کمرخیلو تر اوسه پورې اساره بالکل سروې شوې نه وه. نو کېدای چې الله غټه مهرباني په کمرخیلو کې اساره کور نه وران معلومیږي، خو داسې چې اساره کېدای چې کور کې نه وران. که بیا کور کې وران وي نو موږ دوه قسمه کور نه، موږ ډېر پسمنده خلک یو، ډېر غریبانان خلک یو. په باجوړ کې سروې شوې او په باجوړ کې چې کومه سروې شوې هغه ته د غارونو چې موږ ورته پښتو کې ګورې ویایو، غارونو پیسې ورکړي. هغه د وایي چې کمرخیل قوم چې کوم دی دا اساره افریدي دي نه، نو موږ څنګه د غوله کوټه ورکو؟ که کله موږ افریدي شو نو دوی به کوټه راکوي. او دا موږ سره صرف د هغه نه د فرنټیر کنسټیبلري نه، دا موږ سره د ټول افریدي قوم زیاتی دی چې دوی موږ سره په دا خبره کې نه اوچتېږي. نو په دې کې چیف جسټس چې کوم دی انشاءالله خبره کړې، پولیټیکل او فاټه نه په دې کې کمنټس راغوښتي دي. نو که موږ افریدي کې موږ پنځم قوم کمرخیل ډیکلیر شو نو انشاءالله دا کوټه موږ ته میلاویږي. زه خپلو ځوانانو ته دا اوس هم خوشخبري ورکوم چې انشاءالله دا به د خپل رایټس به موږ ته میلاویږي. د نورو قبایلي سیمو په رنګ باجوړ ایجنسۍ کې هم د مردم شمارې عمل دوام لري چې پکې جوش او جذبې سره ځای ولس برخه اخلي. مردم شمارې ټیمونو لپاره د سکیورټي کلک ګامونه هم اخیستې شوي. ولس تمه لري چې تر 25 مۍ پورې به د مردم شمارې عمل ترسره شي. مزید تفصیل لا کوي فضل رحمان. جی فضل. جی بالکل، دا وخت په باجوړ ایجنسۍ کې لکه د ملک د نورو سیمو د سرشمېرنې لړۍ روانه ده. دا وخت سره په دې سیمه کې دا یو استاد ولاړ دی، دیو په دغه سرشمېرنه کې دیو برخه اخیستې ده او دوی لګیا دي دغه سرشمېرنه کوي. دیو سره به خبرې اترې کوو، د ځایي وګړي را سره ولاړ دي، دیو سره به خبرې اترې کوو چې آیا دوی مطمئنه دي نه دي مطمئنه. استاد چې تاسو راته ووایئ چېرې څومره پورې علاقه تاسو ته درکړې ده، څومره پورې سیمه ستاسو در سره ده؟ ځانله به ځانله خو جي دا ټول یو بلاک کړی خو ډېر سیوا و. نو عبدالظاهر کړی و، نو هغه سیوا و 660 ګرانې وي، هغه 350 ګرانې په کار وي. نو 400 پورې هغه وکړي، دا باقي ما وکړې د 405 تر 660 پورې دا ګرانې ما وکړې. دا کم د 25 مۍ پورې ټیم چې درکړی دی، نو څه فکر کې لکه 25 مۍ پورې چې دا کم ټیم دی دې کې به تاسو د سرشمېرنې چې کومه دا لړۍ دا به کمپلیټ شي، دا خلک به کمپلیټ شي که نه؟ دا خو جي دا اول دغه د 25 نه تر 10 پورې دا انشاءالله بس د 10 پورې مخکې دا به کمپلیټ شي او بل به جي د 11 نه شروع کړي د 25 پورې. د خلکو څه ریسپانس یې لکه د کوم ځایونو ته چې ځئ نو انټري دا کې خو څه مسله نه وي، خلک درته په ازادانه توګه باندې خپل نمونه خپل هغه ډیټا درکوي که نه څه مسلې؟ جي موږ څخه ډېر ښه کوآپریشن کوي، د ډېر میلمستوب او ډېر ښه د په طریقې سره ملاویږي، بالکل په ډېر په ښه طریقې سره موږ کار کوو او ډېر ښه کوآپریشن راسره کوي، هېڅ مسله جي نه یې راته.
جی مننه دا وخت سره یو مشر هم ولاړ دی مشر چې کوم دی د دې انټري خو شوې ده مشره که تاسو راته ووایئ چې تاسو د سرشمېرنې چې کومه لړۍ د دې نه مطمئن یاست ستاسو په خپله دا انټري وشوه بالکل زمونږ انټري وشوله دا کسان ډېر په صحیح طریقه باندې کورونو ته راغله خو په عزت طور باندې ورته خلک دا ګاونډیان راغونډېږي او خپل کارټونه راوړي او خپل نومونه ورکوي او ښه په خوشحالۍ باندې کار روان دی او هېڅ مسله پکې نشته دی بس کار برابر چلیږي جی ډیره مننه یو را سره بل ځوان ولاړ دی ده سره به خبرې اترې کوو ښه ځوانه دا راته ووایه چې ستاسو د کور چې کوم هغه سرشمېرنه وه هغه وشوه او که نه بالکل زمونږ د کور چې کومه سرشمېرنه وه هغه ډېر په ښه طریقې سره وشوه جي نور ګاونډیان چې کوم دي هغه هم دې ټیم سره ډېر کوآپریشن کوي او دا ټیم چې کوم دی ډېر په طریقې سره کار وکړو زمونږ دې علاقه کې او موږ د دې کار اپریشیټ کوو جي مطلب تاسو ته مطمئن یې دا کومه بالکل موږ د دې نه ډېر مطمئن یو دیو ډېر زبردست کار وکړو جي ډېر په طریقه سره په یو سایډ باندې داخل شو په بل سایډ باندې د هغو انټري اینډ وکړو بالکل جی څرنګه چې د دې خلکو خبرې تاسو واورېدې په دې سرشمېرنه کې د دې سره یو شمېر سیکیورټي فورسز هم ورسره دي لیویز دي آرمي فورسز دي او اف سی فورسز هم د دې سره ورسره دي او د امنیت ټینګ ساتلو دپاره دوی د دې سره څنګ په څنګ باندې ولاړ دي او دوی ټول د دې سرشمېرنې چې کومه لړۍ ده د دې نه د ځایي خلک هم مطمئنه دي او دوی دغه تمه لري چې انشاءالله د 25 مۍ پورې چې کومه د سرشمېرنې لړۍ ده دا به کمپلیټ شي او هر څه به په امن او امان سره وشي جی کورمودان فضل الرحمن د مکمل تفصیل راکولو لپاره بل رپورټ شاملو د کورم ایجنسي سرخار په چینار کې د غریب ولس لپاره د حکومت لخوا د فری میډیکل کیمپ تابع شوی و چې پکې د سیمې د زرو نه زیات مریضانو ته علاج کړی شوی ولس د حکومت شکریا ادا کړی نور تفصیل د رشید خان په دې رپورټ کې کورم ایجنسي کې حکومت د عوام ته د صحت سہولتونو ورکولو لپاره پری میډیکل کیمپ لګولو سلسله شروع کړې ده همدغه شان سرحدي سیمې بوډکي کې هم پولیټیکل انتظامی او پرنټیر کور لخوا پری میډیکل کیمپ لګولی و چې پکې مردانه ډاکټرانو سره سره زنانه ډاکټرانو هم د مریضانو مفت معاینې وکړې او مفت میډیسنې هم ورکړو د بوډکي سیمې وریا کلونه په ګڼ شمېر زنانه مردانه ماشومان د علاج لپاره راغلي وو په دغه موقع قبایلي مشرانو وایي چې د صحت دغه هلې ځلې په ټول ایجنسۍ کې دې وکړی شي ډاکټرانو وینا ده چې په مریضانو کې اکثریت د ماشومانو ده زه د حکومت د ایجنسۍ حکومت شکریا ادا کوم چې هغوی کلي کې یو پری میډیکل کیمپ ولګولو دلته دوایانې وغیره تقسیم کړي خو دا یو ډېر ښه کار دی دا پکار دا دی چې دا ټول کورمې کې هر ځای کې او دا کیمپ ولګېږي جی دا بوډکي علاقه دی دلته بوډکي د بغدای نه نورو ځای نه خلک راغلي دي نو ګورمنټ خاص کر کورو ملیشه دا یو کړی دی چې دوی ته نږدې ډور سټیپ لیول دی ډاکټر مهیا شي نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه ټول ښه ملټي نیشنل کم لیول میډیسن ورکړو نو انشاءالله ښه به شي پولیټیکل انتظامی چرواکي وایي چې حکومت کوشش کوي چې د صحت سہولتونه کور ته ورسوي بوډکي کې میډیکل کیمپ شروع دی انشاءالله سبا به تریمنګل کې داسې سنټرل کورم په مختلفو ایریاز کې چې دی راتلونکي ویک کې چې دی دا میډیکل کیمپ به شروع وي انشاءالله زموږ دا پروسس چې دی دا به د کورم ایجنسۍ په ټولو بیکورډ چې کوم ایریاز دي بارډر ویلیجز چې کوم دي په هغې کې به دا سلسله زموږ انشاءالله په مستقل بنیادونو باندې چې دی دا به سرحدي سیمې بوډکي میډیکل کیمپ کې د 1000 نه زیات مریضان ولیدل شول کچېرې دغه سلسله جاری پاتې شي نو هغه غریب مریضان چې هغه نشي کولی چې د بګرانې دور کې علاج وکړي نو هغوی ته به کور کې د صحت مفت سہولتونه ورسي کیمرامین اختشام سره رشید خان خیبر نیوز پاره چنار کورم ایجنسي دا فاټا نیوز بولټن د نور خبرونو او اپډیټس لپاره وزټ کړئ زموږ ویب پاڼه خیبر نیوز.tv د الله پامان